سبا پکې دا کم چې ځوانان ځان ته وایي داسې انسان ته خو ځوان ویلم هسې فضول دي کم ځوان چې میک اپ کوي پوډر مږي سرخیانې مږي کریمان پورې کوي ځان ته ځوان وایي او کار د جنکو کوي عجیبه خبره ده دا به څنګه ځواني چې دی پوډر ومږي دی کریم ومږي دی سرخی ومږي دی ګیره خارې انخطې د ځان په دې ښایسته کوي او وایي زه ځوان یم داسې ځوان ته ځوان ویلم د ځوانۍ توهین دی ځوان څوک ځوانان هغه خلک وو په جنګ بدر کې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظالم او جابر دشمن سره انخطې دی ابو جهل د دغه لښکر صدر او مشر او امیر دی او دی خوا 313 صحابه دي اخوا زر یا د پاسه زر کسان دي مقابله سخته ده دی خوا اسلحه هم نشته دی خوا سورلم نشته دی خوا نور ساز و سامان هم نشته دی اخوا هر څه برابر دي سورلیان برابر دي اسلحې برابر دي تعداد برابر دي خو ځوان چاته ویل کېږي راشه ځوان دغه خلک دي نه پوډر پورې کړی وه نه کریم پورې کړی وه نه سرخي پورې کړی وه نه یې سترګې تورې کړی وې شډل بډل دوه ځوانان دي کم عمر دي رالګي یو د معاذ بل د معوذ کم عمرم دي خو د ځوانۍ قوت پکې الله رب ذوالجلال ایښودی و منګه ځان ته ځوانان وایو دقه ځوانان دي دغه ځوانان رالګي او د لښکر مشر د لښکر صدر ابو جهل وجني معاذ او معوذ رالګي او دقه د الله دشمن د پاک پیغمبر دشمن د صحابو دشمن دغه معاذ او معوذ وجني دې ته ځوانان وایي نه سرخی پورې کړی وه نه کریم پورې کړی وه نه پوډر پورې کړی وه ساده باده ځوانانو ځواني دغې ته ویلی کېږي یا هغه ځوانان د قرآن مشهوره واقعه ده د اصحاب الکهف چې دغه ځوانان رالګي تمام خلک په یو طرف باندې دي تمام خلک په بت پرستۍ کې مبتلا دي بت ته سجدې لګوي دوی رالګي ځوانان دي داسې ځوانان دي د تمام قوم مخالفت کوي یو راځي ځان لکینی بل راځي ورسره خواته کینی هر یو د بل نه ناخبره دی دام ورته پته نشته چې زما او د ده نظریه یوه ده او کو بدله ده خو الله رب ذوالجلال صحیح نظریه والا خلق صحیح عقیدې والا خلق یو ځای متفق کوي دغه خلق راجمع شو او د قوم مخالفت وکړو الله رب ذوالجلال دغه ځوانان راجمع کړل دقه ځوانانو او د قوم سره مقابله شروع کړه خو چونکې تعداد کم و اوه کسان یا شپږ کسان علی کل حال ارسو کسان چې مختلف روایات دغه کسان را ولګېدل او د قوم مخالفت کو حکم او تعداد کم دی الله رب ذوالجلال په خوب تاریکو چې تاسو خپل وسو کو تاسو خپل همت کو تاسو د خپل قوت مظاهره وکړه را اوتلې د دشمن مخالفت مو کو زب تاسو باندې خوب تاریکما 309 کاله په غار کې الله رب ذوالجلال سملولا 309 کاله بعد چې را پاسی او بازار تخپل مرګره لګي د بت پرستو هغه حکومت د بت پرستو هغه سټیټ هغه ختم شوی دی مفسرین وی دا ولې ختم شو 309 کاله کې دغه دا بت پرستو دا سټیټ ختم شو هغه حکومت ختم شو ولې ختم شو وی دا د دې ځوانانو د دقه مهنت د وجه هغه ځوانانو چې راپاسېدل او د تمام قوم مخالفت وکړو د تمام خلکو یې مخالفت وکړو او کلک ودرېدل چې منګه به
بت پرستی ختمو دغه خلق په غار کې پراته دي برکت دومره دی چې الله رب ذوالجلال په مازه 309 کال کې الله رب ذوالجلال د بيدینو خلکو حکومت ختم کو او الله رب ذوالجلال دیندار خلق را پیدا کړ. دغه ځوانانو دغه نه کریم پوری کړو نه پاوډر پوری کړو نه شونډې سره کړې ځوانانو پاوډر وبس خایست وي د کریم وبس خایست وي د سرخیانو وبس خایست ځوانان لاړل دغه باندې مبتلا شو دغه پاوډر چې پوری کوي دغه سرخی چې پوری کوي دغه کریم چې پوری کوي دغه د ځان چې تاویږي د محبت هغه چا سره نه وي د چا محبت چې الله سره وي. زه درته آسان مثال در کوم دغه پاوډر والا دغه سرخی والا دغه کریمانو والا آیا د محبت په کور کې د بوډا پلار سره شته؟ نشته دی. آیا د بوډۍ مور سره شته؟ نشته دی. هغه کم خلک بوډا پلار او بوډۍ مور الله رب ذوالجلال ته محبوب دي الله سره محبت کوونکي منګه د دغه خلکو سره محبت نشته دی. محبت زما هغه سيزونو سره دی چې کوم ما د الله رب ذوالجلال نه لري کوي نو موږ نم هغه شیطان جوړ شو زما په خپل جسم باندې دا اعتراض راغی چې دا خو ډېر کمزوري دی دا زه الله سره محبت د پاره نه استعمالوما دا د رسول الله مبارک سره د محبت د پاره نه استعمالوما دا زه د مور او پلار سره د محبت د پاره نه استعمالوما دا د علماو سره زه د محبت د پاره نه استعمالوما دا ډېر ناکاره جسم دی زما دا ډېر بدبخت جسم دی زما ځکه د دغه خلکو په مخالفت کې استعمالوم او ماته د خپل جسم او د خپل بدن ډیر بیکار ښکاری خدا اقتدا او دا اتباع زما استاد شیطان دا شیطان ویلو خلقتنی من نار وخلقته من طین دا ډیر بیکار پیدا کړی د آدم علیه السلام زه ډیر اوخيار پیدا کړی ما زه ډیر عمده پیدا کړی ما هغه د شیطان په اتباع بس منګ روان خپل ځانم ذلیل کو خپل ځانم رسوا کو الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې موږ له الله رب ذوالجلال د خپل جسم د خپل بدن د څه دپاره راکړی دی په هغې کې استعمال کو. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.